ډېر سسته وي او سست چې کوم دی بالکل دا بیخي نه وي. دا تاسو چې کله هم دا پټه ور واچوله نو د هغې نه پس چې کوم دی دې کې چې کوم دی دا میټر وي، دا میټر چې کوم دی بالکل راځئ دا به تاسو ته دی بالکل پوش کوئ د هغې نه پس چې کوم دی تاسو دا پوش کو نو دا به چې کوم دی 40 220 ته 260 پورې 120 نه 100 نه تر 160 پورې 150 پورې دا به چې کوم دی دا بلډ پریشر دا به چې کوم دی بالکل دا بیا هاي و دا اوس بالکل نارمل دی، د بلډ پریشر بالکل نشته. نو دا چې کوم دی د 100 نه تر 80 پورې دی، د 100 نه چې کوم دی د 100 نه چې کوم دی تر 80 پورې دا بالکل نارمل وي. د 100 یعنی د 80 او د 20 په منځ کې 120 په منځ کې چې کوم دی مقدار وي دا بالکل نارمل وي. د 100 نه د 80 نه چې کمیږي دا وایي چې کوم دی بیا بالکل کم وي. د 120 نه چې دا خوا کېدو نو دا وایي چې کوم دی. السلام علیکم دوستانو، څنګه امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ. ملګرو زه تاسو چې هر کله هم ویډیو کوم هغه چې کوم دی د میډیسن په حوالې سره وي، یعنی د هیلث په باره کې وي. هغه چې هر قسمه ویډیو وي هغه زه هم ستاسو دپاره کوشش کوم چې ښه نه ښه ویډیو زه تاسو ته راوړم او هغه چې کوم تاسو ته شو کوم یعنی وښیم. زه به نن چې کوم دی تاسو ته د بي پي سیټ یعنی د بلډ پریشر چیک کولو طریقه ښیم چې بلډ پریشر خلک څنګه چیک کوي. نو ویډیو به تر اخره پورې ګورئ، ویډیو به کټ کوئ نه، ځکه چې زه به نن تاسو ته چې کوم دی د بلډ پریشر د چیک کولو طریقه ښیم چې بلډ پریشر خلک څنګه چیک کوي. د هغې چې کوم دی نارمل څومره وي او های څومره وي او د دې نه زیاتتر خلک پریشانه وي چې د هغوی بلډ پریشر کله کېږي نو د هغو په وجود کې چې کوم دی بالکل یعنی دم نه وي یا بالکل ساه پکې نه وي، وجود یې مړ کېږي او هغه چې کوم دی یعنی تلو ته یا څه کار کولو ته چې کوم دی بالکل زړه نه کېږي او یا چې کوم دی داسې نه چې د زړه زور یې بالکل نه وي، یعنی خلک وایي یاره باید دی چې کوم دی ولې چوپ دی او خبرې نه کوي. نو د هغه بلډ پریشر بیا چې کوم دی دا کم اثرات چې کوم دی دا شو کوي. نو بیا چې کوم دی د بلډ پریشر به خامخا کم وي. یا د خلکو چې بلډ پریشر کله هم وخیږي نو هغه چې کوم دی بالکل په هغه باندې چې کوم دی قسمه قسم بیمارۍ سره مخ کېدی شي، هغه باندې چکر هم راتلی شي. نو دا خو خیر وروسته دې سره به ګورو، خو حاول چې کوم دی تاسو چې کوم دی د بلډ پریشر چیک کولو طریقه ښیم. خو ملګرو د هغې نه مخکې زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم، که تاسو زموږ چینل ته نوي یئ یعنې په پیل ځل باندې زما ویډیوز ګورئ نو د هغې نه مخکې زما چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ورسره دباو کړئ چې زما هر یو ویډیو تاسو ته در ورسي. ځکه چې داسې قسمه هر یو ویډیو د هیلث باره کې یا د میډیسن باره کې چې هغه زه تاسو ته در ورسوم او د هغې نه چې کوم تاسو څه نه څه قسمه څه نه څه پیدا واخلئ. هر کله چې زه هم ویډیو کوم زیاتر ما ویډیو چې کوم دی هغه پښتو کې هم کړي دي، داسې 2-3 ویډیوز ما هم په اردو کې کړي دي. خو نن چې کوم دی زه دا په پښتو کې ځکه کوم چې زموږ وروڼه پښتانه وروڼه چې کوم دی هغو ته چې کوم دی په اورېدو کې یعنې په سمج کېدو کې چې کوم دی څه پرابلمز نه وي. انشاءالله په اردو کې به چې کوم دی زه هم ویډیو جوړوم، خو نن چې کوم زما ویډیو چې کوم ده هغه په پښتو کې ده. نو ویډیو تر اخره پورې ګورئ، ویډیو کټ کویم ځکه چې زما تاسو چې کوم دی د بلډ پریشر چیک کولو طریقه ښیم. سو هاو کین وی چیک بلډ پریشر. نو زما تاسو مهرین انشاءالله زما دا سټو هم دی. انشاءالله زه به چې کوم دی نن بلډ پریشر د چیک کوم هغې به تاسو پوره طریقه ښیم چې بلډ پریشر خلک څنګه چیک کوي. نو ویډیو تر اخره پورې ګورئ، ویډیو کټ کویم زما سره. نو دوستانو زه به تاسو چې کوم دی د بلډ پریشر طریقه ښیم چې بلډ پریشر چې کوم دی څنګه چیک کېږي، د دې چې کوم دی نارمل څومره وي او های څومره وي. نو چېرته یم ځای ما موږ سره اوسئ. نو راځئ د دې سره چې کوم تاسو سره به چې کوم دی د هغه پوره سامان وي د بلډ پریشر د بي پي سیټ یعنې د هغې پوره تاسو پوره سامان وي. دا دې سټوتو د دې چې کوم دی دا یو دې پټې دا پټ چې کوم دی دا به تاسو سره بالکل وي. نو سټوتو چې کوم تاسو بالکل د شانتي مری ته به واچوئ. د هغې نه پس چې کوم دی تاسو ته چې کوم پیشنټ راشي یعنې چا له بلډ پریشر چیک کوئ نو هغه به چې کوم دی دا پټه به چې کوم دی بالکل د هغه چې کوم دی دې سنګل ته دې سنګل چې کوم دا ځای دې ځای تاسو چې کوم دی دا پټه ور واچوئ. چې کله هم دا پټه تاسو ور واچوئ یعنې 1 منټ چې کوم دی دا پټه اچوم دا په ښه طریقې سره یعنې دا به نه ډېر ټیټه ښه وي نه ډېر سسته وي او سست چې کوم دی بالکل دا بیخي نه وي. دا تاسو چې کله هم دا پټه ور واچوله نو د هغې نه پس چې کوم دی دې کې چې کوم دی دا میټر وي، دا میټر چې کوم دی بالکل دا اوس دی نارمل دا انسي وي. دا به تاسو چې کوم دی د بلډ پریشر چې کوم دی های یعنې لو چې کوم دی هغه تاسو ته مقدار ښیي. نو دا به چې کوم تاسو بالکل دې ځای ته ور واچوئ او په دې کې چې کوم دی تاسو به د دې چې کوم سټوتو چې کوم دغه دا به تاسو چې کوم دی بالکل دې چې کوم دی د وین ته دا چې کوم تاسو دې ته هم یعنې دننه کولی هم شئ دننه هم کولی شئ. او دا به تاسو چې کوم دی بالکل یعنې وین ته مخامخ یعنې د وین د پاسه وي. نو هغې به تاسو چې کوم دی هغه مقدار ښیي. نو د هغې نه پس به چې کوم دی بالکل تاسو چې کوم دی سټوتو وخت ته ور واچوئ بیا به تاسو چې کوم دی د هغې بالکل مقدار ښیي. نو دې کې چې کوم یو بله مسله دا وه چې په دې کې چې کوم دا وي دا پیچ چې کوم داسې بالکل زه خپل ځان طرف ته
بالکل ټیټ کړئ. نو دا تاسو کله ټیټ کړو دا به تاسو چې کوم دی هغه بالکل میټر چې کوم ستن وي هغه به تاسو بالکل هغه تاوهي، یعنې هغه به چې کوم دی خپل سر لځي. دا به تاسو چې کوم دی څنګه چې کوئ نو راځئ دا به تاسو ته بالکل پوش کړئ. د هغې نه پس چې کوم دی تاسو دا پوش کو نو دا به چې کوم دی 40 240 220 ته 260 پورې دا به تاسو چې کوم دی دا شانتي راولئ، یعنې ما 260 پورې نه نو دا به تاسو سره راولئ. بیا به دا ورو دا شانتي پرېږدئ. دا به تاسو چې کوم دی بیا ښئ. بالکل د چې کوم دی 100 تر 80 پورې دی. نو خیر بیا هم چې کو ځکه چې د مشیندرۍ هم مسله کېدی شي، یعنې څکه چې انسان عاجزه دی پته نه لګي نو د هغې سره به تاسو چې کوم دوباره بیا یو پیره بیا ټرای وکړئ چې دا چې کوم دی ما رزلټ صحیح راکړی و که نه. نو دا به تاسو چې کوم دی یو پیره بیا پوش کړئ. دا چې کوم دی تاسو یو پیره پوش کړو دا به تاسو چې کوم دی 80 پورې د خنتا راوستو. دا به د خنتې ورو پرېږدئ، یعنې تاسو یې نه دا به ورو پرېږدئ. بالکل ودرېده. د چې کوم بلډ پریشر دی هغه چې کوم دی 100 تر 80 پورې دی، یعنې دې ته چې کوم دی بالکل مونږه نارمل ویلی شو ځکه چې د ده چې کله بلډ پریشر و نو د هغه به چې کوم دی بالکل یعنې د 120 نه د 100 تر 160 پورې 150 پورې دا بیا چې کوم دی دا بلډ پریشر دا به چې کوم دی بالکل دا بیا هاي و. دا اوس بالکل نارمل دی، د بلډ پریشر بالکل نشته. نو د چې کوم دی د 100 تر 80 پورې دی. د 100 چې کوم دی د 100 چې کوم دی تر 80 پورې دا بالکل نارمل وي. د 100 یعنې د 80 او د 20 په منځ کې 120 په منځ کې چې کوم د دې مقدار وي دا بالکل نارمل وي. د 100 نه د 80 نه چې کمیږي دا به چې کوم دی بیا بالکل کم وي. د 120 نه چې دا خوا کېدو نو دا به چې کوم دی بیا سیوا وي. نو دا زما د بلډ پریشر طریقه ما تاسو ته وښودله. دوستانو که ستاسو خوښ شوي نو ویډیو لایک کړئ او کمنټس هم وکړئ. که چېرې تاسو چې قسمه د میډیسن په حوالې سره څه کوېسچن کول غواړئ زموږ نه ضرور وکړئ. د ویډیو کتلو ډېره مننه. والسلام. چېرته هم یې ښه د آباد اوسئ. د الله په امان.